بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی د خپل الله نه چې ټول مسلمانان رونه خويندې به روغ جوړي او الله جل شانه تاسو ټول همیشه د فار روغ جوړ لره او الله جل شانه تاسو د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا. ملګرو نن درله یو اسانه خو ډیر طاقتور او ډیر مجرب وظیفه در کوم د کاروبار د پاره، نوکرۍ د پاره یا د ملازمت د پاره. که زمونږ داسې مسلمانان رونه خويندې وي چې هغوی د کاروبار د پاره پوره کوشش کوي خو کاروبار ورته نه میلاویږي، یا د نوکرو د پاره کوششونه کوي، ټیسټونه ورکوي، افلایانې کوي او نوکري ورته نه میلاویږي، نو د هغې د پاره درله یوه اسانه وظیفه در کومه. انشاءالله شرطیاً درته ویم چې دا وظیفه وکړې تاسو ته به ضرور شرطیاً که څوک د کاروبار د پاره کوي کاروبار به ورته میلاویږي، که څوک د نوکرۍ د پاره کوي نوکري به ورته میلاویږي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې زمونږ چینل که تاسو نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. په دې چینل کې به همدغسې ښکلي وظایف ستاسو دپاره موږ راوړو. دې سره به اسلامي ویډیوګانې وي، اصلاحي بیانات به وي، نو یو اسلامي چینل دی دا ضرور سبسکرایب کړئ. د دې نه به تاسو ټولو ته هم پوره پیدا ورسي او موږ ته به دې هم پوره پیدا ورسي. بله خبره دا ده چې د دې وظیفې یو څو شرطونه دي چې د دې شرطونو نه علاوه وظیفه کار نه کوي. نو لومبني شرط چې دی 15 وخته مونځ دی، 15 وخته مونځ به په اهتمام سره کوئ، د دې نه علاوه وظیفه کار نه کوي. دویم شرط په الله باندې پوره یقین او بروسه ساتل دي. په الله جل شانه به پوره یقین او بروسه ساتي چې الله جل شانه به ما ته نوکري ملاوي، ما ته به کاروبار ملاوي، ما ته به ملازمت ملاوي، نو په الله جل شانه به پوره یقین او بروسه ساتي. نو زه تاسو له اوس دا وظیفه در کوم. وظیفه ډیره اسانه ده. د سحر د مونځ نه پس کله چې تاسو مونځ وکړئ نو په هغه ځای به ناست یې، پاسې به نه، او د قرآن پاک د اخري سفاري صورت دی سوره ضحی د هغې تلاوت به کوئ، خو د هغې څه طریقه ده په هغې زه تاسو په یوم داسې به کوئ چې کله هم تاسو ته په دې صورت کې کاف راشي، کاف، نو هغې پسې به 9 ځله یا کریمو یا کریمو یا کریمو دا اسم مبارک به 9 ځله وایئ. لکه زه اوس تاسو په دې باندې په یوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودغک. کاف پکې راغی، ما ودغک کاف پکې راغی، چې کله کاف راشي نو تاسو به 9 ځله یا کریمو یا کریمو یا کریمو دا اسم مبارک به وایې. دغه شان بیا به شروع شي چې دا 9 ځله ووایې دا اسم مبارک، بیا به شروع کې خپل صورت د هغې نه پس چې کوم ځای پورې مې ویلي چې بیا تاسو ته دغسې کاف راشي نو بیا به 9 ځله دا اسم مبارک ووایئ او دا عمل به 9 ورځو پورې جاري وساتئ انشاءالله تعالی. چې که څوک یې د کاروبار دپاره کوي کاروبار به ورته میلو شي، او که څوک یې د نوکرۍ دپاره کوي نوکري به ورته ضرور میلاویږي. خو که اگر خدا نخواسته تا ته په 9 ورځو کې ملازمت میلو نشو یا نوکري میلو نشوه نو بیا به دا اسم مبارک د 9 ځلو په ځای 18 ځله شروع کې، 18 ځله به وایې، یو څو ورځې به دغه عمل وکړې. که بیا هم تاسو ته نوکري میلو نشوه یا ملازمت میلو نشو نو د دې چې کوم درېیمه طریقه ده په دې به درته شرطیاً میلاویږي، ضرور به ته میلاویږي او په یقین سره ته یم چې ته میلاویږي. بیا به دا اسم مبارک 20 ځله وایې. کله چې هم تاسو ته کاف راشي په صورت کې نو بیا به دا اسم مبارک 20 ځله وایې او انشاءالله تعالی چې یو څو ورځې به تاسو دا عمل نه وي کړی، تاسو ته به کاروبار میلو شي، تاسو ته به نوکري میلو شي چې د څه دپاره تاسو کوئ نو شرطیاً درته ویم چې ته به انشاءالله ضرور میلاویږي. دا زمونږ د نن ورځې وظیفه وه او اوس زه تاسو ټولو نه اجازت غواړم. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.